فصل الموالي. الفصل الثالث. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ندے فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل بشک اللہ جل جلالہ فرغ فارغ دے الى کل عبد ہر یو بندتا یا لکل عبد من خلقه د پیدایش دنا چې د دو دا پیدایش کړی دی نو د پنځو ټکو نه خدای فارغ دی. من خمسن من اجله د نیټې د دنا دای د مخکې نه نیولې لیکلي دا د عمل د دنا دای د مخکې نه په لیک راغلی دی. و مسجعه او د ځای د ډډې لګولو نه دای د مخکې نه راغلی دی چې دا به په فلان کې وطن کې اوسېږي، د فلان کې کلي به فلان کې کور کې به اوسېږي، دې ته مسجع وایي. او بعض وایي مسجع قبر معلوم دی. واسره او دا سر د دنا دونه قدمونه بالی په دې دې زیبانی به ګرځي. ورزقه او د رزق نه رزق یې د مخکې نه لیکلی دی. ان الله په علم کې دا ټولې خبرې شته. فکر دی دی د دې آیات څه معنا ده؟ وما تسقط من ورقة الا يعلمها. قرآن شریف آیات دی که نه؟ نه راغورځېږي یو پاڼه لونې څخه مگر الله په علم کې داغه، یعنی په درګاو کروڑها کلونه وړاندې الله ته پته وه چې د پلان کی خان د پلان کی پټي د پلان کی ونې نباب د پلان کی څانګې نباب په پلان کی وخت کې پلان کی پاڼه راغورځېږي. پاڼه الله علم داسې علم دی بلې را. رواہ احمد وم جل 195 کی احمد بن حنبل سے دار راوڑے دے رجالہ ثقات مجموع الزوائد د ہیثمی اغی کی ویلی دی رجالہ ثقات. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم چاچ خبر وکلی پیشین پی یوشی کی قدرنا سئلت فوز وشی عنہ دنا عنہ پبارہ دغی کی سو الا تفوس بوشی ردن عنہ پبارہ دغی کی یوم القیامت پورد قیامت بانی دے قدر کی دا خبری تری ولی کڑی وی. ومن لم یتکلم چاچ تکلم منکو فی پدیکن لم یسأل تفوس با اونشان ہو تفوس با اونشی دنا عنہ پبارہ دے کی چتا پدے قدر کی باس ولی نو کڑے پدے کی جگڑا ولی نوی کڑی پدې کې مناظره ولې نه وکړې دا ته پوښتنه کیږي. رواه ابن ماجه. پدې کې یحیی ابن عثمان راوی دی، یحیی ابن عثمان التیمی وهو ضعیف. راوی ضعیف دی خدا معنی د صحیح حدیث نه ثابت ده. یعنی دا متن چې کوم مفهوم او کوم معنا جوړیږي دا د صحیح حدیث نه ثابت ده او نور په خپل باندې دا روایت دا ضعیف دی. وعن ابن الدیلمی رحمه اللہ تعالی د اسم کنیہ دا ابو عبداللہ. زین عالمان وی ابو عبدالرحمن اسم کنیہ دا اشو کوئی کہ ابو الزحاک دائی اسم کنیہ دا. پیروزی دیلمی دیلم اصل کی دا غر نم دے، دا غر نم دے. دی غرون نمونی کہ نہیں الکه دې ته وایي لنډی ګل، دې ته وایي روپۍ کمر سر. هر یو غر ځان له نمونې. ستاسو ځای کې د غرونو نمونه شته؟ ستاسو ځای کې غر نشته. فکر دې راغلی ښه د سقر په ځای کې د بې غرونه شته دی. نو هلته تپوس وکړه وایي لنډی ګل. یو ته ټلیفون کې وایي لنډي ګل ته درغلی ومه چکر مې در والی و. د دروغجن خبره ده ورته وروسته وایي. نو دیلم دا غر نوم دی او دا پیروز دا صحابی دی. فازا پیروز پیغمبر اسلام دا دی زنکدن نلکشان تمخ کی ویلیو فازا پیروز کامیاب. وی چې رسول الله مبارک سوی بیرت رست پته ولګېده په دقه ټیم کې
دی فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود عنسی تخته کړی. اسود عنسی پیژنئ؟ د نبوت دعوی چې کړی وه نو رسول الله مبارک وایي فاز فیروز او دا ابن فیروز دی. نو د په باره کې دوه ریګانې، بعضې وایي چې دا صحابي دی او بعضې وایي دا تابعي دی. نو دا ابن الدیلمی فرمائی قال دے ویتے تو ذران ما ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پی جنئی انصاری خزرجی صحابی دے. ابو المنذر دا اسم کنیہ دا، ابو المنذر دا اسم کنیہ دا. ٹھیک ہے دیران سید الانصار دے. دا آغا شپگو صحابہ کرامو کی صحابی دے چې دور نبوی کی قرآن شریف حفظ کرے. 164 روایات ددن دغلی دا راغلی دی 164. نوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاړما فقلت له نما ورته ویلی دا خبرام کہ قد وقع پتر سر واقع شوید فی نفسی فضل زما کی شیعن یو شیع من القدر دا قدرنا علو محمد را سبق نراش نو واقع شوید زما پزر کی یو شیع من القدر فشیعن تحقیق روان دے. فحدثنی نو حدیث بیان کماتا لعل اللہ خائیگی اللہ جل جلالہ چی بوزی دی شک شبی لرا من قلبی زما دزلنا. فقال نوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات فرمائل کہ لو ان اللہ عز و جل کا اللہ عز و جل عظم عذاب ورکی اہل سماوات لرا او اہل ارضی لرا، اہل سماوات لرا او اہل ارضی دی طول لخد عذاب ورکی. نو عذاب بول ورکی پدی حال کی چی اللہ بنی ظالم لهم دیو دا پارا دے بد دیو ظالم نے چالکا چی سیب علیہ رحمتا پسلو پی بانیزان لد کباپو ٹکلے والی خگارم او تیرو تیرو غاخونو باندی اغا وحی او ٹک ٹکے نو تظالم یہ کہ نہیں ظالم والی خپل ملک تصرف کیے کم. نو اللہ پاک جل جلالہ کا اسمانونا او زمکی او دا کم مخلوقات چی پکی دی کہ دا طول راونی سی عذاب لور کئی نو خپل ملک دے خپل ملک تصرف کئی پلا اشکال ویزا سوری پا پلا اشکال ٹھیک ہے دی کی کم ابدانشت ولو رحمهم کچے ترحم کی پدیو بانی نہیں بدا رحمت اللہ تعالی خیرن دیر بہتر لهم دیو د پارا من اعمالهم د اعمال صالحہ د دیونا دیو پا عمل بدون کارو نشرک د اللہ پر رحمت چسون لی کارو. ولو انفقتا کت چرتا خرچ کی ومثل دو حدبانی ذهبا سرزر فی سبیل اللہ فلا رد اللہ تعالی کی قبول بن کی دلر اللہ تعالی من کرتانا حتی تردی پوری چیتی ایمان راوڑی پا قدر ولی کچا ایمان پا قدر باندی رانوڑو نو طول ایمان معتبر ندے چی ایمان معتبر ندے نو دا مومن ندے کافر دے دا کافر اعمال کافر لر پیدا ورکی اخیرت کی دنیا کی ورکی اخیرت کی ورلا نورکی. وَتَعْلَمْ حتی تعلما وتعلما وحتی تعلما تردی پوری چی تپ دی بانی علمی تصدیق راولی چی انما اسوابکا بے شک آغا چی رسید لے دیتا تا لم یکن نو دالی یختی اکا چی خطا کی تالرا دا سچی تا تا ورسیدل دا بانی لک راہ کڑیو دا بخامخا تا تا رسیدل خطا کی دل نوم. وانما اخطاکا چی خطا کی تالرا لم یکن لیصیبک دا ندی چی ورسیگی تاتا ولو متا یا ولو متا دوانا رنگی ویلے شکت مرشی علا غیر هادا لدخلت النار. کد دی عقیدین چی دا مادت پد قدر بیان کلا اے ابن الدیلمی کد دینا غیر مرشولی جانم دی زیدے والعیاذ باللہ
فکر دی نه عقیده بلیدای ګوره صحابه کرام په فتوو کې اختلاف شته اوس ورته ګوره قال دی وای ثم اتيت نذبر عالم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ لرا فقال نا غمرات او فرمایل مثل ذلك فمثل د دی بانی فتوا یو شانت شوا قال فرمای ثم اتيت بیا عالم خذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنهما لرا فقال نا غمرات ویل مثل ذلك فمثل د دی باندې ثم اتيت بعالم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا فحدثني نغرت بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك كما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي ديناغم اقصرات ويري څنګه دي نور صحابه ویلي فتوو کې تبديل رانل فتوو کې تبديل اوس دا موبایل راواله فکر دراله د یو مفتی سینه ته پوسوکا یک شران ته دو مشران بلنه وک جوابات درته مختلف راشي دا ولی اجي صاحبا خزمانه چې څوک ته فوس وکي نو ما دا کوشش چې په دې مزغو کې جواب را برابر کوم او توی ویم دغه دراله کنه او دا د مزغو خبري ندي سیب علیه رحمت من په کلی کې یو ځای کې ناستیو یو مولانا سے خاصن پیغمبریان کې یو مولا دا سرا ډړه وایي ونی کینا سویل کوي پرون می ویل بل شپه می ویل دغه سره په پیښور کې د پلان کې مولي شپ سره شپاوه ویل احسن الفتاوا فرتا وغه می راواغست ول چې راوامي غستنو پاغي کې وی یار دا مسله دی کلی وا چې په قرض باندې یو شیخ خرسین د دې نقد نه لګران خرڅوي شي مونږ ته ویلاو کنه دا خو چې بالکل په قرض باندې یو شی ته خرڅین لګرانی خرڅوي شي هدايه کې بتا سو د بجر کې مراشي الا ترى انه يزاد في الثمن لاجل الاجل فکر دی نه هغه ما خو په دې په خلاف باندې تقریر کړی دی جمعې په مانده کې مې به تقریر کړی چې دا سود دی څلور مذهب دا ناروا دي سود فکر دی نه نو ما ورته وویل تا پسې کوم کتاب کتلی چې تا ویل چې دا سود دی یاره وایي زما مزغو نه منله زما مزغو نه منله نو د مزغو والا مسلې دا نه دي صاحب علیه رحمت په خبره پیښ شولې چې څوک د کتاب باندې کوم حضرات کتاب نه فتوا ورکوي نو بیا به په فتوو کې اختلاف را پیدا نه شي خو دې موبایل ټول کار خراب کړی دی یو نه چې تپوس وکړي یو شان ته جواب وایي بیا چې د بل نه وکړي بل شان ته جواب وایي چې د بل نه وکړي بل شان ته جواب وایي او که معمولی پوښتنه دې وکړه چې صاحب کم ځای کې وګورو نو بس دې خبره باندې که بیټم بم چې دي وي دې جواب درته بیا نو ګوره جواب به د ځان نه و دا دغه قواعد چې په دې دغه کې وی که نو په مفتي کورس کې نو دې کې دا قواعد دي چې د یو کتاب نه هم فتوا نه ورکوي چې تر څو پورې دې 3 کتابونه نه یې کتلي ګوره یو شامي ده او بل بحر الرایق دی په یو کې راغلي دي چې په احول قرباني یجوز او په بل کې راغلي په احول قرباني لا یجوز احول چې دا یو سترګې کږی په یو کې یجوز راغلی دی زه بیا در وښیم ما با تر ایستلي دي دا یو مثال در کوم بلا مسائل ما داسې ایستلي کتابونو نه یو وایي یجوز قرباني پې روا ده بل وایي لا یجوز شکر دا دی چې دواړو حواله په تاتارخانیه ورکړې ده نو تاتارخانیه چې راواړی نو په هغې کې وایي یجوز نو د دې لا یجوز یا خدا چې انسان هم خطا کیدی شي خو بله دا د مولي صاحب چا چې تصنیفات نه کړي هغه ته پته نه لګي چې تصنیفات وکړي پته به ته ولګي دې لیکلو را لیکلو کې ډېرې زیاتې غلطیانې راځي لیکلو را لیکلو کې غلطیانې ډېرې زیاتې راځي کله ناکله کمپوزر تاله لیکل کوي که چې دا یو کرخه ختمه شي نو دوباره بیا دغه کرخه شروع کړي لکه هغه وایي که دا هغه کرخه پسې زه لیکمه تېروځي انسان که نه کله داسې وکړي منځ کې یو کرخه پاتې شي هغه بلې کرښې نه دغه وکړي دا شروع وکړي نو په مطلب او په مقصد بیا نه پوهېږي چې د دې عبارت څه مقصد دی نو هغه د کمپوزر نه داسې خطایانې راتلی شي فکر دی نه په خپله د مصنف نه هم راتلی شي هېڅوک مامون نه دی د چا نه د غلطۍ او د خطایي نه خو زیاتر چې کوم دی په دې لیکلو کتابت کې ډېرې زیاتې غلطیانې راځي صاحب نو ګوره دې ټولو له یو شان د فتوا ورکړه که ورې نه کړه وجه یې دا ده چې بس خبره واضحه وه رواه احمد
رحمه الله تعالی مسند احمد کې بدا ګوري په 5 جلد 182 صفحه باندې. ابو داود کې په طریقې د ابي سنان سره راغلی دی ها چې ابو سنان یو داسې راوي دی وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه الامام احمد بن حنبل، ولیکن د حدیث لپاره نور شواهد شته دی په صحیح د ابن حبان کې، نو لہذا روایت صحیح دی. لہذا روایت سره مولا صاحبہ صحیح دی. ٹھیک ده چې په ابو داود کې پدې کې ابو سنان راوی دی، ابو سنان راوی متکلم فیه دی، خو نور کتابوں کې دا روایت راغلی دی بے گرد او بے غبار. البته پکې نه ضعیف راوی نه دی موجود. چې کوم ځای کې تاسو ضعیف راوی میلاو شي نو دا حدیث په نور کتابونو کې تلاش کا که هغه ځای کې چې ته بے غبار سند پیدا شو نو بیا ډېره ښه ده. که بې غباره سند پیدا نه شو ټولو کې ضعیف راوی بیا پې حکم د چا ولګوه مولا صاحبه؟ د ضعیف ولګوه. حکم د ضعیف او د قوي لګول ګران کار دی. دا خپل علم دی مستقل به ډانګې ها دا به کوئ تخصص په الحدیث ورته وایي، تخصص وکوي په الفقه، تخصص وکوي په الحدیث. فقه دې راغلی دارنګې چې کوم دی تکمیله دا ډېر ښه شی دی سړی وکړي. دې سره د علومو کې څه راشي؟ تکړهوالی سړي کې راشي. وعن نافع رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى دار علي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال ان فلانا بشك فلان کے يقرئ عليك السلام الولي پتابان السلام نوس اغو عليكم السلام نوي سوي. فقال نو فرمالی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه بلغنی بشکر علی سیدنے ما تا دا خبره کہ انه قد احدث چې دې بدعتی شوی دی، احداث کړي دی بدعتی دی، قدریان بدعتین دي. فإن كان قد احدث کچرت دې بدعتی شوی وینو پلا تقره مل ولاغت منی السلام زما د طرفنا سلام. بدعتیانو باندې سلام نه لیږما. سلام معنا خدا دا چې زما د طرفنا ته د هرې خبرې نه سالمي بې غمه شه. او بدعتیان خو زموږ نه سالم دي، موږ به چیړو، موږ به سیده لارې له راولو. زما له طرف نه بیا سلام مه وایه. سلام مې راته مخکې ویلو چې دا پخوا په زمانه د جاهلیت کې د ترخی ونې نومو ټیک ده که نه. نو ابو علي الفارسي لیکلي دي چې یو سړي په بل سړي باندې سلام علیک فقال جاس علیک. دا دې ماته څه ویلي؟ هما شجرتان مرتان انت جعلت علی واحده فجعلت علیک الاخرى فلا تقرهم الولا پدبانی منی زما د طرف نه سلام. فإني سمعت بشک ما اوریدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول ای په امت زما کې په دې امت کې خصف یا مسخه یا قذب د کانو را وریدل فی اهل القدر، فی اهل القدر، په اهل قدر کې. معنا اهل القدر څوک دی؟ الکا چې څوک د قدر نه منکر دي. د قدریو دا نومو دا د کمی قبیله تسمیت الشی باسم ضده. په ظاهر او سړی دا وایي چې دا قدریه دي، معنا دا ده چې دا به قدر مني. نه نه، د قدر څخه منکر دي. منکرینو ته قدریه ویلي. تسمیت الشی باسم ضده د قبیلې نه دی د دې دا نوم. په دې حدیث کې کلام تیر شوی دی چې دا خسف او قذف دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا باندې پورته شوی دی. هغه پورته شوی کلی طور باندې دی او دا به جزئی طور باندې کیږي. جزئی طور باندې با کیږي یا دا په فرض محمول دی چې زما په امت کې خسف نشتا. که چرته بالفرض وی نو په دې حضراتو کې به بیا وي. او دریمه توجیه مې ته دا کړې وه چې قذف نه کم یو خصب نه کم یو خصب مراد دی معنوي شکل شوبه صورت دا به نه مسخه کېږي، خو ښکلي ښکلي عقاید بې مسخه شي. درې جوابات مې تکړو یاد دي رته په کار خدا و چې دا مې ستاسو نه تپوس کړی چې دا څنګه. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. الکه دا حدیث حسن صحیح دی. په ترمذي کې ډېر زیات دا روایت دا خبر راغلی دا حدیث حسن صحیح دی. هذا حدیث حسن صحیح. نو زه په تاسو باندې نقض واردوم. مولوي صاحب چې کله دا راوي کامل الضبط وي، ټول راوین کامل الضبط وي، نو حدیث صحیح وي.
او چې کله په دې راویانو کې یو راوی کامل الضبط اونخیږي بلکې ضبط کمزور اخیږي نو حدیث د صحیح درجه نه حسن درجه لراله نو دا حدیث چې دا کوم امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی دی دا به د دوه حالونه خالی نه یا بدای چې دې کې به ټول کامل الضبط وي یا به پکې یو کامل الضبط نه راکو شوی وي که ټول کامل الضبط وي نو بیا خو دې ته صحیح ویل پکار دي حسن متولی وي او که چرته کامل الضبط پکې کم یو راوی نه بیا خو ته حسن ویل پکار دي نو صحیح ورته ولی وي دا څنګه دوانه راجمع کړي نو یو ډله د عالمان وای چې په دې کې د امام ترمذی رحمت الله علیه شکو چې آیا دا روایت د حسن درجه دی که د صحیح درجه دی نو د دې عبارت مقصد دا دی چې هذا حدیث حسن او صحیح یا حسن دی یا صحیح دی او په سوونو داسې قسمه روایت په ترمذی کې دی نو دا جواب ځکه نه منو چې امام ترمذی سے پشان ته پهلوان هغه ته په د سونو انا روایت دا معلوم نه چې دا د حسن درجه دی که دا صحیح درجه دی دا خو چې ته په یو حدیث باندې تحقیق د مقام کې تب په اورسېږي ورورا چې دا حسن دی که دا صحیح دی راوین به ټول راواړې په کتابو کې امام ترمذی غونته کې پهلوان او په دې خبرو نه پیدل دا جواب رقیق و ضعیف فکر دویم جواب دا دی چې د امام ترمذی رحمت الله علیه مقصد دا دی چې د حدیث د پاره دو سندونه راغلي دي په یو سند سره دا حدیث حسن درجه ته رسی او په بل سند سره دا حدیث صحیح درجه ته رسیږي ځکه ویلي دي چې حسن صحیح حسن صحیح دای د دې وجه درېمه توجیه په دې کې نه دا ده درېمه توجیه چې د حسن صحیح نه د امام ترمذی رحمت الله علیه مقصد دا دی چې دا حدیث معمول بها دی امت په دې باندې عمل کړي کله نا کله داسې حدیث مبارک وي چې امت په هغې باندې عمل نه وي په دې باندې د امت عمل دی حسن صحیح معنا دی مقبول دی عند الامت نو دې ته دی حسن صحیح وایي دا یو نکته به درته ویم په دې تخصص په حدیث کتابونو راغستې د ځان شه یاد سره چې دا د حسن والا خبره دا د امام ترمذی رحمت الله علیه نه شروع شوې ده د امام ترمذی رحمت الله علیه نه وړاندې په حدیثو کې دا خبره وا چې صحیح دی یا ضعیف دی بس چې راوین به برابر صحیح دی چې راوی کې به ضعف ضعیف دی دا د حسن او حسن لذاته او حسن لغیره او صحیح لغیره دا قسمه اصطلاح د امام ترمذی رحمت الله علیه نه وړاندې نه وه دا د حسن والا دغه چې دی اصطلاح د امام ترمذی رحمت الله علیه شروع کړی د امام بخاري شاګرد دی نو هغه ورته حسن په کومه معنا سره وایي معمول بها دی حسن صحیح دی نو دې معنا اوس دا شوله چې د پخوانو عالمانو زمانه د وړاندې د استادانو د شیخانو مشایخو د شیخ الشیخ د مشایخ المشایخ ریک په صحیح دی او زما والا په دغه کې چې ما کم تاغه تحقیق دغه کړی دا رسره پاغه کې د حسن درجه دی حسن عند الترمذی صحیح عند البخاری عند مسلم دې نقطه باندې ورسېدلې حسن شو عند الترمذی او صحیح شو عند البخاری د امام ترمذی نه وړاندې چې کوم علما تیر شوي دي هغې په مطلق کې دی صحیح دی خو د امام ترمذی د چې کومه اصطلاح ایستلې ده د حسن والا اصطلاح مخکې نه وه دی ورته صحیح نه وایي دی ورته د حسن درجه وایي د په دې صحیح کې چې کوم دی بیا هغه دغه کړی دی دا نورهم وسعت راوستی دی چې په دې انداز نو دا بیا صحیح دی که د دغه انداز نه کم وي نو صحیح دی خو نوم حسن دی د هغې صحیح په مقابله کې لږ کمزوری دی
نو حسن عند الترمذي صحیح عند البخاری عند المسلم عند فلان عند فلان مخی ته چې لاړ شي. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرمائی سألت تفوسکو خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا. پھر اتفاق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبی بی بی خدیجۃ الکبری دا رضی اللہ تعالی عنہا او بالاجماع دا ټول نصد مولا صاحبہ رنبی مسلمان شوی دا. د دې نکاح اول د ابو حالا ابن زرارہ سره ابو حالا ابن زرارہ بے داغین بعد دویم نکاح د دې شوی و د عتیق ابن عاید مخزومی سره چې هغه مفات شو. نو وروره د قریشو هر یو سړي دا رغبت لرلو، هر یو نه مراد دی تقریبا هر یو سړي چې یاره دا زه په نکاح باندې واخلم، خو چا سره دی نکاح نه کوله. نو خپل غلامي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لیږلی و چې د کې دا صفات دي خلک یې یادوي، ته اندازه ولګوه چې دا صفات ورکې رښتیا دي. نو چې هغه واپس راغلی ویل بلکل دا صفات پکې رښتیا دي. نو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام د نکاح راولېږلو. نو پیغمبر علیه السلام سره نکاح وکړه په دې حال کې چې د دې عمر 40 کاله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک کو 25 کاله. دای د دې دریم وادوخه سیرت المصطفی دویم جلد 282 کی ګوره خدیجۃ الکبری رضی الله تعالی. دې تاسو کو د نبی علیہ السلام نا عن ولدین په بار دا دو بچو کې ما تلها فی الجاهلیت چې دا دوه مشیو دي د پاره په جاهلیت کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هما فی النار دا دوه په نار کې دي. دا بچستا جانم لتی دا بچی کې ته دي جانم لتی. او دا حدیث مبارک بیخی د اخیری زمانه دی. کمی زمانه دی لکه وایي زر خدا وا اولی زمانه اخیری زمانه اولی زمانه تاسو اختلاف پیدا کړ کې اختلاف مکوئ ولا تتفرقوا. خدیجه رضی الله عنها ولا زمانه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله نه تاسو کو نو دا په اخیری زمانه کې دا په اولی زمانه کې کډراله چې لګرایخ شي کنه خلاصان. نو ګوره ما تا ته ویلي قرینه دا قدراله چې کوم روایتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو د جانموالي خبره کړې ده. دا د هغې زماني روایات دي چې پیغمبر علیه السلام ته لا وحي بکونهم فی الجنه نه وراغلي. او د آخره کې چې کوم ویلي چې دا به جنت کې، نو بیا هغه کوم دي صاحب علیه رحمت د کومې زمانې روایات دي؟ د آخري زمانې والا. قالانو فرمائی فلما را الکراہتا کله چې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم خفگان پی وجهها په مخ داغی کی. نو ویل خیر خفکیگا مکن کتا غوینی تبه نه غواړي چې ما سره دی. ویل لو رأیتی کتوینی مکانهما مکان دا غدوانو لابغستهما تب بغض وکړه د غدوانو بچو سره. قالت یا اسلم فولدی من کا زما اولاد دتانا قال فی الجنہ. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المؤمنین واولادهم فی الجنہ بشک مومنان اولاد داغی په جنت کی وان المشرکین واولادهم فی النار. ثم قرأ بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم کسان چې ایمان راوړی دی او پسې شوي دي په دې پسې اولاد د دې او بې ایمان الحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء. رواه احمد. په دې کې محمد ابن عثمان راوی دی هغه چې کوم دی ضعیف راوی دی. فکر جلال خدا روایت په کومه زمانه باندې ور محمول شو؟ اوله زمانه ور محمول شو. د آیات ساته. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسحن مسیک ظهره فسقط عن ظهره كل نسمة اريوره. هغه خالق د هغې دی من ذریته الى یوم القیامه وجعله یګرځول بین عینې کل انسان په مابین د هر دوانو په مابین د دوانو سترګو د هر انسان کې د هر انسان کې خودی پرادی منهم د دین وبیسن پړقه من نور د رڼا من نور. ثم عرضهم بے پیش کدیم لرا پا باب آدم علیہ السلام بانی فقال اے رب من هؤلاء قال ذریتک
فرآن ویلید رجلا یو سړی منهم د دیونا فاعجبه نو خوان کی واچاو بابا دم لرا هغه پړقا کله چې داغه پرې مابین د سترګو کوم پړقو نو هغه بابا آدم علیه السلام په خوان کې واچو یعنی قتل ورله خوان ورکول تعجب کې واچو پړقا هغه چې په مابین د سترګو د دي قال ای رب من هذا قال داود علیه السلام فقال ای رب كم جعلت تاسو نگر زولې دې عمر دده قال 60 سنه شپېته کاله څو کاله شپېته کاله دغه دا عمر قال ربي وی ویلی ای زما ربا زده زیت کدل رام من عمری زما دو عمر نام 40 سنه سلویخ کالا زما دی عمر نه ولا ورکه شپېته کاله شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى كلچی پورا شو عمر د آدم على نبينا وعليه السلام مگر 40 فاتشون جاءه ملك الموت فقال آدم اولم يبقى ينده فاتش ما د عمر 40 سنه قال اولم توتي اولتا نور کړه ابنك خپل زوی داود عليه السلام ته فجاهد آدم ما کله ور کړه انکار وکړه بابا آدم وایي لکه هغه ټیم کې چې هغه موږ څه ویلي او څه لیدلي اوس موږ تاسو ته یاد دي دې کې خو انکار کول د دې نه څه عجیبه نه دي ښه فجاهد آدم فجاهدت نو انکار کوي اولاد ددم ونسي آدم خوراک یې وکړو د شجرې نه فنسي ولم نجد له عظما فنسيت ذريته اولاد نم خبره یریږي او خطا وکړه بابا آدم وخطأت ذريته رواه الترمذي باسناد حسن صحیح مستدرک کم دا روایت راغلی دی په دویم جلد 585 کې وقال صحیح علی شرط مسلم دا ویل صحیح دی په شرط د چا باندې برابر دی د مسلم باندې برابر دی دغه مشکات یا تراوړ یا ایمال راکا اوس به پته ولګی دی چې څو ویل کې شپېته کال دی سړي خو ازمان ورکا 200 صفحه خیال کوا یا الله خیر 400 صفحه در تراړو دا د وروره 400 صفحه په 400 صفحه کې وتوه کېده قال یا رب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره 40 سنه سلويخ کاله مول عمر لیکل دا غلط څوي شپېته کال قال يا ربي اذ ما ربا زد زيتوال را ولا في عمري فعمر ذكي قال ذلك الذي كتبت له قال اي ربي فاني قد جعلت له من عمري 60 سنه ما ولا شپېته کال به د خپل عمر نه ورکو څو کال مې ولا د خپل عمر نه ورکو شپېته کال مې ولا د مکدا ورکو او دلته په حاشیه کې وایي په هذا الحديث اشكال استقدم في صدر الكتاب في الفصل الثالث من باب الإيمان بالقدر ما يخالف هذا ويمكن الجمع والله أعلم بأن جعل له من عمره أولا 40 سنة ثم زاد 20 فصار 60 من چې دا کم ځای کې رواني نو دلته وایي شپېته کاله عمر دی وایي څلوېښت ورځما ورکه او دې 400 صفحه باندې دا راغلي دي صاحب علیه رحمت دا د ترمذی والا دغه دا روایت دی په دې کې نه دا راغلي دي وایي چې د سلويخ کال عمر دی د شپېته ولا زما دا وینا وکړه دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ والا روایت دی او دغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ والا څه مولا صاحبہ روایت دی دوه قسمه دغه روایت په کې څه شوي دي صاحب علیه رحمت دا راغلی چې عمرې سلويخ کالو شپېته ولا بابا آدم ورکو یا عمر شپېته کالو سلويخ کاله ولا چا ورکو ملا صاحب بابا آدم دای ولا دغه کدا ورکو یا داسې دی چې صاحب علیه رحمت اولی ولا سلويخ کاله ورکړو نبیای ورله رس ورکړو شپېته کاله ورکو او یو محدث پکې نه دا توجیه کړې ده چې بابا آدم علیه السلام او چې تپوس وکړو چې څو کاله عمر یې دی
نو ویلی عمر یې دی 40 کاله. دا خو ویل ډېر کم دی نو بس ویل دغه عمر دی نو دغه حدیث کې بیا راغلی دي که چې دغه عمر دی نو ویل زه به وله بیا 80 ورکړم. نو دا خو ستا ته دا اختیار دی که وله ورکې وله ورکه. زه زما د هغې نه وله څه ورکه 80 وله ورکه. نو بیا یې وایي الله فیصله وکړه چې دا 40 دې 80 ته دا 20 وله موږ ورکړل د خپل فضل نه او 40 دا ورته ستا د هغې نه. نو اول خبره دا وه چې د ده عمر 40 کاله و. بابا آدم وی وله سیوای کا وی نه دغې عمر دی. ویل بیا خدایه زما د هغې نه وله ورکه نو زما د هغې نه وله دغه که دا ورکه 80 کاله. نو بیا فیصله په دې راله چې 20 خپل سیوا شو 40 هم وله ستا هغه ورکړه. نو دا دواړو روایاتو کې تطبیق په دې لیول باندې شو. قصه ورسېد که چې دا دی کې ته څوک هغه دی راوړی بیا به څه کوې ځکه ته مدرس یې دا دی پړاوی به دی کې ته 400 صفحه ته راوړی دې کې خبره بدله ده. یا دویم جلد پړاوی ده لومبی جلد ته راوړی چې ته خبره څه ده ملا صاحبه بدله ده. راځه دام ترمذی روایت دی غم د ترمذی دی دام د ابو هريره دی غم د ابو هريره دی دغه پکې تطبیق راغلی. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه دا ابو الدرداء رضي الله تعالى عنهم حكيم الامت دی. ها ابو الدرداء 129 احادیث مبارکه لدنا دغه شوي دي دا راغلي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم پیدا کړ الله تعالی باب آدم حين خلقه په وخت کې چې پیدا یې کړ لرا نو وی وهو قد د خی نو راویست اولاد سپین ټول کأنهم گویا کې دا ټول الذر سرسر میگان دي سرسر میگان دي. وضرب کتفه اليسرى فاخرج نو راویست اولاد سودا تور کأنهم الحمم تاوی کده اسکاری دي. فقال نشاره وکړه للذي في يمينه هغه ته چې په خي طرف کې ویل الجنه پیدا مې جنت له پیدا کړی دی ولا وبالي پروا مې پی نشتا. خدای له مخلوق څخه پروا ورځي وا به مدار چې خدای نه څوک ته پوس کوي. وقال اشاره وکړه للذي في كتفه اليسرى الى النار ولا وبالي. د قال ډېرې معنیګانې دي. حضرت قال معنی اشاره ده کله به قال معنی راځي خوب. قال من قال تحت الشجره انتقد وضوءه ولا ابالي. رواه احمد شپږم جلد 441 او مجموع الزوائد کې هیثمی وی رجاله رجال الصحیح. دا حدیث د صحیح مرتبه شو. دا د هغه راویانو نه نقل دی د کومونه چې امام بخاری امام مسلم نقل کوي. وعن ابي نضرة رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو عبد الله دخل عليه داخل شپ زبان اصحاب مرګری ددو يعودونه چې بیمار پرسی کول دلرا او يبكي ود جړل. فقالوا ندی وتویل ما یبکی کا چشه جړی تعالی ما یبکی کا چشه جړی تعالی الم یقل اینو یلی لکتا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خذ عالم شاربک د خپل بریتاننا د بریتان دی کټکا ثم قره به برقرار شپدی کټکول باندې بریتان غټو مو ور کوټی کوي حتی تر دې پوری تلقانی چې ما سره به ملاقات شي په حوض باندې حوض کوثر. ولی غم کې د الله د نبی سره ملاقات کې یا ملاقات شي ما سره بعد الموت ما سره به ملاقات وکي دا غي پوری تا ته پیغمبر اسلام په شروع درکړي د کمیک ټکی ته ما سره مخامخ کی تبریت باندې برقا. قال بلا بلکې یاد مې دا خبره دا سرات ویلی دي ولكن سمعت لكن ما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل بشك الله عز وجل قبض بيمينه قبضه په خلاص سره یو موټه راوای غست په خلاص باندې قبضه یو موټه واخرى باليد الاخرى یو بل موټه په بل لاس باندې وقال هذه لهذه د دې یو لاس ولې دامي جنت ل پیدا کړی وهذه لهذه او دامي جانم د پاره پیدا کړی د دویم لاس والے ویل ها ولا وبالي پروا په زمانشتا ولا ادري ما تفتنشت لپی ای القبضتين انا چې په کم یو موټی کی زوما د جنت والے موټی کی مکر جانم وال کړه دا اغي
زنانه په شان تېره چې هغه ډېره بزرګه زنانه تېره شوې ده چې واده نه کړه واده به وایي دغه چا څه کومه زما یو څو سوال دي ویل چې هغه سوال جوابونه راله راکړي یو منطقي ښه په دبدبه پاڅېدل سوالونه چې دا څه وایي هغې جواب به ورته ویل زه ویمه پکې نکاح راسه ویل وکړي نو په پرده کې کېناسته ورته ویې ویلې چې ستا څه سوالات دي څونه کې زه به له جواب در کوم خو په چت د دې چې نکاح به کېل بلکل زه نکاح کوم چې جوابونه دې راله راکړي ځکه دې راله نو لومبیا یې دا سوال وکړو چې الله پاک کوم دوه موټي رغستي او یو یې غوزار کړو دا مې جنت له پیدا کړی ولا وبالي او بل مې جنت له پیدا کړی دی جنت له ولا وبالي بل مې جهنم له پیدا کړی ولا وبالي ما له مولي صاحب دا جواب راکړه چې زه په کوم موټي کې وم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې بهر ته راووته دوه رجسټر یې د ځان سره راوړی ویل دا هغه رجسټر دی چې په دې کې نومونه د جنتیانو او د هغې د پلارانو د هغې د قبایلو نومونه پکې دي او دې بل کې د دوزخیانو نومونه دي ما له دا جواب راکړه چې په کوم رجسټر کې زه نوشته وم څادر یې وڅانډه ویل دا جوابونه موږ ته نشته ځکه دې راسي واقعي چې ګرانه خبره ده یو ورکوټ یې ماشوم دی جاړي ورکوټ یې ماشوم جاړي یو بزرګ وایي زه په لاره روان یم ماشوم جاړي ما چې ولې جاړي که څه مطالبې نو زه به ولې مطالبه حل کړم دا نیکان خو د هغوی زړه سوان دي چې ورستون شوم نو هغه له بل ماشوم زما نه لږ مخکې راورسېده نو هغه ماشوم ورته وایي دته چې ملګري ولې جاړې ما یبکیک نو هغه ورته وایي هغه کوم چې جاړي وایي چې جړی ما لره تختۍ ویل تختۍ دې ولې جړی وایي تختۍ مې ځکه جړی چې استاد راته نن په تختۍ لیکلي دي چې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون تخویف بعد تخویف وتهدید بعد تهدید الله تعالی د یېرې نه بعد موږ له بله یېره راکوي یېرې پسې یېره او د رټنې نه بعد راته کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون بله رټنه راله راکوي دا مې ویلي جړی هغه ماشوم ورته وویلې چې ملګري یې سبانۍ تختۍ به دې خوښه شي سبانۍ تخته به درنه هر څه یېر کړي هغه بل ماشوم ورته وایي چې ولې سبا به راته څه لیکي وایي سبا به درته دا لیکي چې لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین جهنم به ویني ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وای دا کم نعمتونه چې دله درکړي دي نو دا نعمتونه به درته خړ کړي وایي چې دا خبره ورته وکړه پړق شي چې ماشوم را پرېواته چې موږ کتل او برابرولم انا لله و انا الیه راجعون ماشوم دی ګوره څونه په قرآن باندې پوهېږي او څونه ده ګوره په ای القبضتین انا کوم یو قبضه کې دا څونه ګرانې خبرې دي خدای دې زموږ استاد اخیره خاتمه بالایمان اللهم او دې کې دا د بریتانو د کټ کولو والا خبره راغله ها حدیث مبارکو کې د بریتانو د پاره شپږ الفاظ راغلي دا یاد ساته اخذ راغلی دی خذ من شاربک یعنی بل ولا جز راغلی دی جز فریقا بریتان بل ولا قص الشارب قص راغلی دی پریکا بل ولا نحک راغلی دی په دې بیخ کې کټ بلا احفا راغلی دی احفام په دې بیخ کې داسې کټ کول چې په شان ته د خرولی شي او بل حلق راغلی دی چې وی خراوه اخذ جز قص نحک احفا حلق څو الفاظ راغلي شپږ الفاظ راغلي ها په نسائی کې دا حلق راغلی او دا نسائی دا اوسنۍ چې کومې نسخې دي په دې کې نشته یو نسخه ده په هغې کې شته
دې نسائی کې په دې غاړه او تبې حلق لیکلی یا کوم ځای کې راوي اخفا ټکې راوړی دی نو دلته دې غاړه کې ورته حلق هم دغه کړی دا راوړی په نسائی کې حلق شته. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي دا د حلق والا روایت شاذ دی. شاذ پیژنئ چې کله یو راوي د ډېر ثقو راویانو نه خلاف وکړي نو دغه ثقو والا راویانو هغې ته ویلی کېږي معروف روایت او د دې د ده چې مخالفت کړی دی نو د ده هغې ته شاذ وایي. د امام زهري رحمت الله علیه د دې بریتانو په دې حدیث کې 3 شاګردان دي. یو شاګرد چې د هغه نه بریتانو مسله نقل کوي سفیان دی، بل مغمر دی، بل یونس دی. څو ملا صاحب دا معمر او یونس د دې سفیان نه ډېر قوي دي. ولې ملا صاحب چې دا دواړو کې اړو له تدلیس نشته دی. سفیان کله کله تدلیس کوي. په دې نقطه باندې پوهېږئ په دې معمر او یونس کې د تدلیس بوی نشته او سفیان کله کله ناکله د تدلیس کوي. نو دی معمر او دی یونس دیو تی قص و اخفا نقل کړي دي او دی سفیان تی حلق نقل کړي دی، حلق الشارب د بریتانو خرول. نو د دې وجنا حافظ ابن حجر وایي چې دا د حلق د خرول والا روایت دا شاذ دی. امام مالک رحمه الله ځکه ویلي دي چې دا خرول د دې بریتانو دا بدعت دی او چې چا بریتان خرولی دي نو وایي زما زړه غواړي چې زه ووهم دلره ضربا وجیعا دردمن والوله ورکم، دردمن والوله ورکم. امام مالک دا وایي فکر دی تفسیر قرطبي کې دا شته، ما بار ته حواله راایستلې وه او دا فتح الباري کې 10 جلد 285 صفحه ده. حافظ ابن حجر دیجه کې په مونږ باندې یو تنقید کړی دی، وایي د احناف مذهب د خرولو د بریتانو دی. امام طحاوي باب یې ښودی دی، باب حلق الشارب، باب حلق الشارب. نو دا امام دغه وایي حافظ ابن حجر چې امام طحاوي وایي چې دا خرول مذهب د ابو حنیفه، د ابو یوسف او د امام محمد رحمهم الله تعالی دی. بدر الدین عینی پی واپس دغه کړی تنقید په ده باندې کړی دی، وایي کتاب ټول ګوره نو بیا هله فیصله کوه. تا صرف دا باب کتلی دی باب حلق الشارب او لاندې روایت دې کتلي نه دي چې امام طاوي رحمت الله علیه پکې د حلق والا روایت نه دی راوړی. د چا والا روایت یې راوړی دی؟ د احفا او د قص والا روایت یې پکې راوړي. نو مراد د امام طحاوي رحمت الله علیه د دقې باب د حلق الشارب نه هغه احفا د چې ښکاري په شانته د حلق ښکاري په شان دا په ټولو په بریتو کې دا ښکلې مساله ده چې دونه یې کټ کې چې ښکاري په شانته د چا د خرولي او نور خرول به یې نه کې. خرول یې زموږ په حنفي مسلک کې جایز دي. حنفي مسلک کې څه دي؟ جایز دي. دې کې شک شوبه نشته چې روا دي، خو لیکن مولي صاحب په دې خو هر سړی پوهېږي چې ګوره دا د دې دا روایت شاذ دی. ها دې دا ځینې جواز په اللهم سره دې ته جواز څه جواز اللهم وسو بس یو روایت پکې شته دی، شاذ روایت موږ دپاره کافي دی پکې شته، جایز قدر ته دي ولیکن بهتر دا نور دي. نو بیا د عالمانو پکې اختلاف دی، بعضې وایي چې اخفا بهتره د ټول عمري دپاره او بعضې وایي نه. لکه امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي په ځوانۍ کې اخفا مه کوه، بریتان بیخي د بیخه مه وباسه، لږ یې غټ غټ پرېږده او چې کله بیا لږ ور بوډا شولې شان دې ورته شو نو بیا چې دی اخفا د هغې نه بعد شروع کړه. خو دا غټ غټ بریتان ګردا په یو دغه کې هم نشته. موږ د دور حدیث کې هم طالبان ته چې تاسو به هلکه پراغت کېږي، بله ورته پټکې تړل کېږي او دا غټ غټ بریتان هم نیولي دي. فکر دې راغلی بریتان چې د چا غټ وي نو دا کټ اصل کې دا شونډه چې کوم دی دا کولاو پرېښوستل پکار دي خامخا. که نور بیا وي خیر دی، خو دا شونډه نه ده، شونډې دا سوروالی چې دا دغه وي دا ښکار وي نو دا ښه خبره. د بریتانو که ډېره غټه دغه ده عظیمه ګناه ده چې د چا بریتان غټ وي، ډېره عظیمه ګناه ده. دا هم د ګیري په شانته همیشه ګناه ده. ها لکه ګیرې څوک خوري هغه همیشه دغه دی دا ګناهګار دی. به هر حال
په دې باندې بیا انشاءالله تحقیق کوو چې په دې بریتانو په پټ کولو کې څونه عذابونه دي. خو نن صرف دا اوس مختصر دا دغه واورئ. بدرالدین عیني بیا په حافظ ابن حجر رد کړی په 22 جلد او 43 صفحه کې. د بدرالدین عیني حافظ ابن حجر سره ناشنا کار کړی. دا دواړه رشته دارانو. حافظ ابن حجر چې په بخاري شرح کوله شافعي مسلک یې هغه به دلایل او په احنافو باندې ډزې ډوزې ډېرې کولې. نو بدرالدین عیني ته به په څه طریقه باندې هغه ملاوېدل هغه لیکل، ده به واپس د هغه نه جوابات لیکل. نو په عیني کې د فتح الباري نه جوابات شته، په فتح الباري کې د عیني نه جوابات نشته دی. دا دواړه زمونږ ډېر زبردست ده. فکر دی را بدرالدین عیني انتهایی محقق دغه دا سړی دی. فکر دی رالی ډېر لوی دغه هغه محقق دی بدرالدین عیني حنفي مذهب کې. او حافظ ابن حجر خو منلی شوی شخصیت دی. فتح الباري په داسې شرح دغه کړې ده، دا لیکلې ده چې ټول خلک هغې ته دغه دی ملا صاحب حیران دي. خو څونه وخت کې لیکلې ده؟ 46 سال 40 کاله کې لیکلې. فکر دی رالی د تنگي صاحب مبارک فرمایي ته وایي ما په دې مکتبه کې د یوې میاشتې دپاره بند کړه، دا ګیټونه راپسې د بار نه تاله کړه چې څوک نه راځي. ته ویل بیا ما پرېږده زه څنګه تصنیف کوم. فکر دی رالی 40 کاله بعد یې بیا په دې باندې عظیم الشان ډوډۍ وکړه. زمونږ دغه سنت د حافظ ابن حجر نو زمونږ صاحب علیه رحمته اکابرین بو تو ځکه دارالعلوم حقانی والا وړوکي نه وړوکي استاد هم زمونږ اکابرینو نه دی. فیض الرحمن مولوي صاحب دامت برکاتهم چې کله کتاب ولیکو نو د 4 لاکھ روپو ډوډۍ په هغې باندې وکړه. فکر دی فجزاه الله خیر الجزا. نو دا مسله ده که تاسو کتاب ولیکو خدای خبر شه څونه صدقه به کوو. برید سنت عمری دی کم پرېښوستل دا چا ویلي؟ فکر دی رالی هغه دغه چې هغه دې ځای کې چې کوم دغه پرېږدي لږ شانته هغه خو بېل دغه دی، هغې جواز شته دی. فقهاو دغه کړي لیکلي نور بریتان پرېښوستل دا پکې نشته. عمر رضی الله تعالی عنه برید پرېښودي نه دي، ټول بریتان چې لکه داسې دغه کې پرېږدي. فکر دی رالی په بریتانو کې بدماشي او شجاعت او بهادري دا نشته دی. شجاعت او بهادري چې دی صاحب علیه رحمته دا په زړه کې پرته ده. او که نښې ښکاري نو د غټو غټو یختونه ښکاري. غټو غټو یختونه ځکه ښکاري دلیل په دې باندې دا دی چې د دین انګریزان یېرېږي. دا پته تاسو ته شته؟ دې چې کله دا اتڼ کوي او دا غټ غټ یخته اړی رړی په اتڼ کې نو ما اورېدلي دي وایي چې د هغې نه بول ځي چې هغوی دا ویډیو ګوري. او لایقه ده چې بول دي څه شي ملا صاحبه لاړ شي. د دې نه غېړېږي هغوی چې دا څنګه دا خو د انسانانو شکلونه نه دي، سم خاماران دي خوراک کوي. فکر دی رالی نو کو بدماشي او شجاعت بهادري ده نو په بریتانو کې د وروره که په غټو غټو یختو کې ده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق وأخذ الله تعالى ميثاق من زهر آدم بنعمان. فنعمان کندکی یعنی عرفات سره دا زیری راویستل من صلبی د املاد د ناکل اریو اولاد تراها چې پیدا کوي غلرن خواري کدی لر بین یدی کذر شات د سرو میگانو ثم كلمهم قبلا قال لست بربكم قالوا بلى. اي نه مزرف تاسو نو دی ټول ویل چې بالا کنه عمي ویل وینو بیا کافر وی بالا شهیدنا من گواهانی شهیدنا دی ول من گواهانی نو جیمی راوړ جیم دی ولیدو ګوره دا وقف نه دی دا د دې معنا په دغه باندې راځي. فکر دی چې کوم ځای کې یو جمله ختم شي بله کلام وي نو بیا دې وقف راوړي. بیا د هر وقف ځان له د غیر دا څه شي د ملا صاحبه انداز دي. نو کله ناکله په یو وقف کې عالمان وقف ونکي یا یو ځای کې چې کوم دی وقف نه راغلی علما یې وکړي ماهرین علما نو هغه ټیک ده، هغې هغه معنا او مقصود ته دغه کوي. دا ګوري چې دلته دا دغه دی. فکر دی رالی لکه قاریانو ته خو دا پته لګي چې دلته وقف شته هغې ګوټه کړی که نه. او الحمدلله موږ نه ته تپوس کوه موږ به داسې وایي چې هغه وقف هم لیدلی نه خو موږ وایي دا د وقف ځای دی او دا نه دی. شهدنا ان تقول یوما ګوره دا قالو بلا شهدنا بلا شهدنا ټیک ده.
دا بلا شهدنا د بندگانو وینا خدای حکایت کوي چې بندگانو څه ویلي بلا شهدنا. اوس دا ورپسې ان تقولو د بندگانو وینا نه ده نو ځکه پکې وقف راغلی ان تقولو یوم القیامت. قالو دا د قالو مقوله کما دا بلا شهدنا نو وقف راوستو ان تقولو یوم القیامت. اوس کلام د باری تعالی دی چې تاسو ونه وایي په ورځ د قیامت باندې چې انا کنا بشک موږ ان حاضر دینا غافلین نا خبره. او تقول یا تاسو ونه وایي چې انما اشرک اباؤنا بشک شرک کړی موږ پلارانو من قبل وکنا موږ اولاد من بعدهم ایت هلاکه موږ لره بما باندې فعل المبتلون چې کړي دي چا باطل پرستو. وانو بن کعب رضی الله تعالی عنہ في قول الله عز وجل وإذا خذف وكشر واغسترفستا بني آدم من ظهورهم ذريتهم جمع کردی ولا رنوی کردو دی ولا ازواجن ازواجن جوړي پکدرای نو سلمان مری سے توای چې اټیم تستا سره جوړه څوک ودري دی واده بدی دا قصري بل چا سره کیږي دا اقټیم کې چې دوکه مخبر ګدري دی وی نو دا غیب په خپل مابین کې څه کېږي مناسب واده کېږي دا یاد ساتئ ها. او نور داسې چې ګرځي نو د کوم خود سره باندې واده نه کېده انانی منانی حنانی حداقي براقي شداقي د دې د واده نه ځان ساتئ. دې راله انانا هغې ته ویل کېږي چې ډېره واویلا کوي خفا دلګیره جړېدونکي دغې نه ځان ساتئ. او منانا دی ته ویل کېږي څنګه چې مې دله پخ کړی و څنګه دا مې کړی و څنګه مې دا کړی و اثباتونه در باندې کوي. او حنانه څه ته ویل کېږي حنانا دی ته ویل کېږي چې پورونو خویندو او صیب علیه رحمت یا چې بل خاوند نه راغلي هغې باندې ډېر نازونیت تا ټول عمر د تا هغه یاد دی خاوند ته به د خاوند صفت کوه خاوند ته د خاوند صفت کوه. او حداقه هغې ته ویل کېږي صیب علیه رحمته چې د هغې خوا دغه ډېر وي د خوراک سکاک او د یو څه او د بل څه د دې خواهشې ډېري. او براقه هغې ته ویل کېږي چې ټول عمر چې دی سینګار کې دغه کېږي د هغې صرف د دې دپاره چې بس نور چې دی ډوډۍ نشي پخولی چې نشي دغه کولی نور څه کارمار نشي کولی صرف یې د ډول او د سینګار ولې دې ته براقه وایي ټول عمر برېښنا. او شداقه هغې ته ویلی کېږي چې خبرې اترې دغه کوي دا هر څنګه خبرې وکړئ ګډې وډې پکې دغه کوي دا وایي. نو د دې نه به ځان ساتي. مختصر مذاق العارفین دویم جلد 142 کې دا ویلي دی کې نور اخو عالم شته دی چې کوم خود سره واده دا نه دی په کار او فکر دی. یو سړی به دا وایي چې دا ماته څه پته لګي دا داسې ده تناکه هو الودود الولود تاسو د مینه ناکې سره او د ډېر بچو راوړونکي سره واده وکئ نو موږ ته یې څه پته لګېږي نو قیاس پې کې په مور په خور چې نو مور یې په کومه دغه باندې ده خور یې په کومه باندې ده بس حق یې نه باندې څه که ملا صاحبه قیاس کوه. ولې وایي صیب علیه رحمته چې د جینۍ ننان مې خوینه خپلي خو دا سلم بې خامخا د موري سلم بې خامخا د موري. نو قیاس به په کوم ځای باندې کوئ هلکه قیاس به په دغه ځای باندې کوئ چې بچي چې کوم دی مور ته ګوره مور یې څنګه بچي راوړي دي لږې راوړي ډېرې راوړي څنګه دي هغسې دی دا به هم دغه کېږي راځي. او د هغې زندګي څنګه وه د خپل خاوند سره نو دی به هم هغسې فجعلهم نوې ګرځو دوی لره ازواجن جوړې ثم صورهم او بے صورتونه ورکړه دیو لرا طلب د خبرې وکړه دیو نه دې تکلم وکړه ثم اخذ عليهم العهد والميثاق او گواهی کړه على انفسهم ولست بربكم قالوا بلى قال فاني اشهد نزو گواه کوم پتا سمانی اسمانونه و او زمکی و ګوره په حدیثو کې و زمکی راغلي دي او قرآن شریف کې چې دی و زمکو تصریح نشته. امام القرطبي د هغې وجه دا وی چې انها كلها تراب دا ټول خاورې دي نو ځکه ټول په یو حساب کړي دي. صرف دومره اشاره شته دی وو ځمکو ته په کوم ځای کې په سورة الطلاق کې ومن الارض مثلهن واشهد زه ګواه کوم په تاسو باندې اباکم آدم چې تاسو ونوئ په ورځ د قیامت باندې یوم القیامه هلکه د قیامت 22 نومونه راغلي د قرآن شریف
د قیامت څو نومونه راغلي؟ 22 نومونه راغلي. او قیامت به څنګه راځي دا په حدیث جبریل کې لي تحقیقات دي، خو بس د اسلامي خپل اصول دي او د ساینسدانانو ځان له دغه د دې نور عمر یادېږي چې د نور دومره عمر دی، دومره شوی، دومره پاتې، ډېرې اوږدې قصې کوي ساینسدانان. خو دا به یو ځای کې راشي د قیامت په هکله باندې به انشاءالله دا ووایو ښه. او درې قیمته دي وروره، قیمت کبرا، وسطا او قیمت صغرا. هسې صرف اجمالا دا یاد ساتئ ښه. چې تاسو ونه وای په ورځ د قیامت باندې چې منګه چې دی لم نعلم بهذا فی شیء انه لا اله، الله فرمایي چې نشته دی لایق د بندګۍ غیر زمانه او نشته دی رب غیر زمانه. شرک مه جوړوئ زما څه دی شي. زه به راولېږم تاسو ته رسولي، یاد به کړي تاسو ته زما دا عهد او دا میثاق راویلېږل که نه، او نازل به کړم په تاسو باندې کتبي قالو شهدنا بانک ربنا و الهنا ولا رب نشته رب لنا زموږ دپاره غیر د تا نه، ولا اله لنا غیرک. فاقروا نو دي اقرار وکړه بذلک په دې باندې. پورته ورفعا را پورته شو په دې باندې باب آدم ينظر الیهم، خپل بچو ته کتل، فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، کم د هغې نه دا ټول یې ولیدل. فقال رب لولا سویت بین عبادک، الله پاک دا خبره ګوره د بندګان ته ښکاره کوي د باب آدم علیه السلام د پاره د دې چې دا بندګان په دې حکمت باندې څه شي پوه شي چې دا ټول بندګان ټول یو شان ته ولې نه دي، دا ټول یو شان ته ولې نه دي. نو ګوره قال انی احببت ان اشکرا، ولې دې برابر وانه کړی په ما بین عباد کې، زه خو خوم ان اشکرا چې زما شکر ویستلی شي، ان اشکرا زما شکر ویستلی شي. شکر څنګه ویستلی شي؟ هر سړی به د ځان نه لاندې ته ګوري چې زه خو هلکه ډېر ښه یم، دغه ډېر غریب دی، زه خو د صحت نه ښه یم، دغه ډېر کمزوری دی، زه خو د رنګ نه ډېر ښه یم، دغه ډېر کمزوری دی، زه خو په سبق کې ډېر ښه یم، دغه زما نه ډېر کمزوری یم، زما به شکر. او بندګان به څه وکړي؟ صبر. دلته شکر راوړه، اوس به صبر پسې ګرځي. صبر خو کوم ځای کې نه دی راغلی، که چا ته معلوم وي ووایي چې دا دواړه میکس کې نه به خبره برابره شي. د خبره به یو مخ ته نه ګوري که نه، دا خو د خبرې یو مخ ته چې زما شکر وباسي، دا خو به اعلی شاکران شو. نو ادنا چې اعلی ته وګوري نو بیا هغې له څه پکار دی؟ نو صبر کوم ځای کې راغلی دی. نو وروره د 13مې سپارې اخره کې راغلی که 19مې نه هغه دغه کې چې راځي چې دا همداسې پیدا کړی سي التصبرون وجعلنا بعضکم لبعض فتنه التصبرون وکان ربک بصیرا. 13مې سپارې اخیره ده، 19مې ته به اوړئ. نو التصبرون څه معنا ده؟ دلته استفهام به معنی امر دی. قرطبي وګوره التصبرون معنی صبر وکئ وکان ربک بصیرا وجعلنا بعضکم لبعض. نو ګوره که د ځان نه دې بره ته وکتل نو دا 13مې سپارې اخري له لاړ شه، او که د ځان نه دې ښکته ته وکتل نو دې حدیث مبارک له راشه. شکر وباسه، ځان نه کته ګوره. یو بزرګ نه چا تپوس وکړو چې ستا څه کاروبار روزګار دی؟ زه کله بره ګورم او کله لاندې ګورم. دا څه معنا ده؟ نو کله شکر وباسم کله صبر کوم، کله بره ګورم او کله لاندې ګورم. بس کله بره ګورې کله لاندې ګورې او ګرځئ. قدرانو هغه ظاهر کې سړی به چې که داسې لاندې باندې یادېدي کې خبره ده، کله د ځان نه بره تم ګوره، کله د ځان نه کتو تم ګوره. نو دواړه د ځان نه چې بره ته وګوري صبر دی پسې که دې ونه کړو بیا خو ګناهګار، او که صبر دې وکړو نو اجر دې بید په صبر کې د شکر نه سیوا دی. دا یاد ساته. او که لاندې نه ته ځان ته وکتل بس در شکر وباسه. ورأى الانبیاء علیهم السلام فیهم، په دې کې په مثل د نورونو سروج نورونه او ډیوې وي، علیهم النور په دې باندې رڼاګانې وي. ټول دوستان یو شانتي مه ګڼه، رحمان هغه بېل خلق دي. خصوا بمیثاق آخر فی الرسالة والنبوة وهو قول تبارک وتعالى وإذ أخذنا من النبيين وميثاقهم إلى قوله وعيسى ابن مريم.
كانت په تلك الارواح دا په دغه ارواحو کې نو راویلېږه دې لره مریم علیها السلام ته ګوره په مریم هم سلام ویلی شي مریم علیها السلام رالی که رانلی نو فحدث عن ابی نو حدیث بیان شوی دی د ابی بن کعب رضی الله عنه نه چې بېشکه دغه روح او د عیسی علیه السلام دخل من فیها دا داخل شوی بی مریم ته د خولې د طرف نه لیکه دی رواه احمد ځکه د ده خو دغه پلار نه که نو صرف مور یې وه ها رواه احمد د نور شواهد د وجه دا حدیث صحیح دی فکر دی رالی کنه مجموع الزواید وم جل 25 صفحه چې راواړی نو هلته به د دې دپاره نور دغه دا پیدا کړي مناسب شواهد به ډېر وګوري وعن ابي درداء رضي الله تعالی عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم نتذاکر موږ مذاکره کوله د ما یکونو هغه چې کوم راتلونکي زمانه کې کېږي اس قال ناڅاپه وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو واورئ په یو غر باندې چې هغه ځایله شوی دی د خپل ځای نه فصدقو نو د هغې تصدیق وکئ یعنې د هغې تصدیق وکئ دا معنه دا خبره ممکن وګڼئ شی به که نه لکه اوس ته مضبوط سړی تا ته ووایي په مضبوط رښتینی شیخ الحدیث چې هغه غر خو پلانکي ځای کې وچو لکه دغه ځای نه هغه ځای ته تللی دی دا کیدی شي دا کیدی هو اذا سمعتم کله چې تاسو واورئ برجل یو سړي لره تغیر چې هغه متغیر شوی دی د خپلو اخلاقونه نو تصدیق مه کوئ هغه لره به په دې باندې که چا ووایي چې پلانکي خپل خوی پرېښودی دی خوی بدل شوی دی تصدیق یې ونه کوئ خوی د چا نه بدلي فإنه یسیر دی ګرځي الی ما هغه څه ته جبل علیه چې په کوم خوی باندې دی پیدایشي خوی دا نه ده هلکه اوس په دې باندې ته سوال کوه چې دا بعثت د انبیاء کرامو بیا ولې شوی دی چې خوی نه بدلیږي نو بیا پیغمبران ولې رالیږل نو چا خو دا جواب کړی دی چې مړه دا حدیث ضعیف دی ځکه په دې حدیث کې او شدید ضعیف دی په دې حدیث کې انقطاع ده په مابین د زهري او د ابودردا رضی الله تعالی عنه کې د دې دواړو سما ثابته نه ده اصلي جواب چې کوم دی دا دی صاحب علیه رحمته چې اخلاق په دوه قسمه باندې دي یو جبلی دي او بل عادي دي دا جبلی چې دی نو دا نه بدلیږي او عادي اخلاق دا بدلیږي پیغمبران د دې لپاره راغلي دي چې دا کوم عادي اخلاق دي دا د انسانانو له بدل کی عادي اخلاق او په جبلی اخلاقو کې ازاله را حضرت نبی صاحب رحمت الله علیه فرمایي یو ازاله ده یو اماله ده اماله پکې راوړي فکر دی رالی ګوره دا ازاله دي ته وایي چې یو شی ته بیخي خاتم کې نو دا ممکن نه ده یو اماله ده اماله دي ته وایي چې لکه څانګه دې خوا کاږه د خو دغلته څوک د ناستې د سوري ته د ناستې ځای نشته دی ته دا څانګه راواړی دې خوا یې راکاږه چې دې خوا به ورته لاندې سوري ته کښېنې دې خوا به ورته لاندې سوري ته کښېنې نو وایي ازاله نه کېږي خو اماله کېږي نو ګوره تا نبي صاحب فرمایي چې په دې عارضي دغه کې عادي خویونو کې به ولا ازاله راولي غلط خویونو ازاله او په جبلی کې خو ازاله نه راځي اماله به ولا راولي مثال یې ورکړی دی حضرت عمر کې هغه کې شجاعت بادري وه خو د بوتانو دپاره به بادري استعمالوله په دغه ټیم هم دا را بیدار شوی او د ابوجهل دپاره یې دغه استعمالوله څه ورته ویلی کېږي دا شجاعت بادري نو پیغمبر علیه السلام پسې نه راروانو حالان کې الله ورته ایمان ورنصیب نو بیا بیا دا بادري په ځای دی چې بوتانو لی وکړي چا له بیا کوله بادري الله دپاره بیا کوله نو ګوره اماله پکې راله عثمان رضی الله تعالی عنه د مخکې نه سخاوتي و د دې بوتانو دپاره به هم ډېر سخاوتونه کول الله ورته چې ایمان نصیب کو نو بیا به هغه سخاوت بوتانو له کو که الله رب العزت دپاره دیکه دی رالی نو اماله خو پکې راتلی شي که نو پیغمبرانو راتګ بې ځایه نه شو رالیږلې بې ځایه نه شو که ازاله نه کېږي نو اماله به وکړي کوم ځای کې ازاله ممکنه ده ازاله به وکړي د بدو اخلاقو او چې کوم ځای کې ازاله د بدو اخلاقو ممکنه نه ده سبب کې وکړي ملا صاحب اماله به پکې راکړي کوم اخلاقو کې اماله نو دا خو پکې راتلی شي بل جواب دا دی
چې وروره دا اخلاق چې کوم دی نه دغه کېږي دا بدلیږي نه بدلیږي نو دا کم خوی چې دکې پیدایشي دی د مور د پلار نه را نقل دی مور او پلار ته د خپل مور او پلار نه را نقل دی په دې باندې وروسته مبحث را روان دی انشاءالله په هغې به موږ کوو د احکام الاحکام د ابن دقیق العید په حواله باندې هغه خپل یو مبحث را روان دی دلته دا یو ټکی زه رالم چې دا کم خوی په دې کې دی دا نه بدلیږي دا کم چې نسبان دغه دا را روان دی خو که دې انسان کې کم خوی مضبوط شوی هم دی جبلی جوړ شوی دی بیا هم بدلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او یو سړی راغی هغه جبه هغې اغوستې وه ویل یا رسول الله مال د زنا اجازه پر وګد روایت ته زه تاسو ته صرف مختصر ټکي رالم ها دې ته تخریم وایي تخریم پیغمبر اسلام هغه څنګه پی ورته ویې فرمایل ستا خویندې شته وي ستا د خور سره چې څوک بد عملي وکړي ته برداشت کوې نه چې زه به داسې داسې وکړم ستا مور سره که څوک بد عملي وکړي زه به یې داسې داسې کړم که ستا د لور سره څوک بد عملي وکړي زه به یې وایي داسې داسې کړم وایي دا ته چې د چا سره زنا کې خو هغه به هم یا د چا موري یا به یې لوري یا به د چا خور یا به پرې نه خفه کېږي بس دې ویل د زنا نه مېړه تور هغه وایي چې دا زنا ما ته په تمامو اعمالو کې محبوب ترین عملو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د برکت سره ما ته زنا په تمامو اعمالو کې مبغوث ترین عمل جوړ شو ګوره ازاله پکې نه راله که رانه ازاله راتلی شي نو ازاله په بیخي جبلي کې نشي راتلی د نورو خویونو کې دا راتلی شي وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها د دې نوم دی هند بنت امیہ د دې زوړ خاوند ابو سلمه فکر دی هغه چې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا د دې واده وشو 378 احادیث د دې نه رانقل قال انو دا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال ہمیشہ یصیبکا چې رسیدتا تا پر یو کال کې درد د هغه چیلۍ نه مسمومه چې کومه کې زهر اچولی شوي وو یهودنې چې پکې اچولي وو التي چې تا خوړلې وه قال نه دی رسېدلی ما ته یو شی منها د هغې نه الا وهو مکتوب علیه مګر هغه لیکل شوي په ما باندې یو باب آدم فی طینتي په خپله خټه کې مخکې نه دا په ما باندې لیکلی شوي رواه ابن ماجه په دې راز کې ابوبکر العنسي دا ضعیف دی ټیک ده نو دا مسله شوه او په بخاري شریف کې داسې راغلی دي چې هذا اوان انقطاع ابهري من ذلك الثم الذي اكلته بخيبر کتاب المغازی په اخره کې بل راشي په بخاري کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځنکدن نه وړاندې وایي هغه د زهر او هغه سر زما په بدن کې را وپارېدو د هغې د وجې نه زه وفات کېږم نو د رسول الله مرګ د شهادت مرګ یې د چا شو ملا صاحب د شهادت او چې د کومې ښځې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا زهر خوړلي وو نو دغه ښځه څه شوله په یو ورځ کې راځي دا یې معاف کړله او په ابو داود شریف کې راغلي دي چې دا یې قتل کړله نو اوس معاف شوې ده که قتل شوې ده نو الرحیق المختوم راواړه او په هغې کې نه لیکلي دي په 376 کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معافی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره خو معاف کړل پیغمبر اسلام به د خپل بدن بدله د چا نه نه اغوست خو بیا یو صحابي و بشر بن براء رضی الله تعالی عنه هغه نوړۍ تېره کړې وه نو د هغې نوړۍ د وجې نه هغه شهید شو نو د هغه قصاص دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اخیستی دی نو قتل شوی نو د معاف کېدو والا روایت
د قتل کېدو والا روایت هغې محمد مې راته څه کړي ملا صاحبه مې راته بیان کې باب اثبات عذاب القبر. هلکه عذاب القبر دا عذاب ټکی چې دی که نه د دې درې معنی ووایم. دا عذاب چې دی ماخوذ دی د عذوبه نه. عذوبه ویلی کېږي خس و خاشاک ته. فکما ان العذوبة یکدر وجه الماء فکذلک العذاب یکدر عیش الانسان. الله هم دې د عذاب نه وساتي لکه څنګه چې دا خس و خاشاک اوبه خړی نو عذاب زندگی خړی. دویم قول دا دی چې دا عذاب ماخوذ دی د عذب بمعنی منع نه. عذاب ته عذاب ولی وی ځکه عذاب مانع دی د ارتکاب د معاصیونه. چې چاله عذابونه ورکې سزاګانې ورکې نو هغه به هم بیا معاصي نه کوي او څوک یې چې ویني او خبر شي واوري نو هغه به هم بیا نه کوي. ته حد جاري که بیا دې څوک زنا وکړي. دریم عذاب چاته ویلې کېږي دا ماخوذ دی د عذب النهادا عذب فرات خوږي اوبه. نو عذاب ته عذاب د کوي چې دا ډېر خوږ دی. په امریکا راشي او تی تماشا کې لأنه يعظف العدو د دشمن سترګه خوږوي. په امریکا باندې عذاب راشي نو موږ د امریکې دشمنان یو زموږ دشمنه ده نو ورور زموږ سترګې به خوږېږي که ترخېږي به. نو عذاب د عذب نه دی عذب فرات لأنه يعظف عین العدو دشمن سترګه دغه کوي. ده عذاب القبر کې سیب علیه رحمته اته مسلک دی یادې لره. چې رقاید کې مې درته دا بحثونه کړي دي دلته بیا واوره دا ځینو طالبان نه اورېدلي. یو مذهب دا دی وایي چې نه څه راحت شته دی نه څه عذاب شته دی هېڅ قسمه څه نشته دی مولیان لیوني دي. دا رې د ملاحدو ده د خوارجو ده او د څو بعضې معتزلو او د بعضې مرجئو ده د زرار ابن عمرو د بشر مریسی ده. نور معتزله د قائل دي د عذاب القبر خدا لږه ډله قائله نه ده. الملل والنحل دویم جلد 715. دویم ری او مذهب چې صرف بدن تبع عذاب وي او د روح سره به هیڅ تعلق نه وي. دا عذاب بدن ته دی روح ته عذاب نشته. دا د محمد ابن جریر کرامی ری ده کرامیه چې ورته تاسو وایي. دا د عبدالله ابن کرام ری ده. دا د ابوالحسین صالحي ری ده. 118 صفحه کې به هم په خیالي کې ویلي. احمد بن موسی الخیری رحم الله فرمائی وجوز بعضهم تعذیب غیر الحی ولا شک انه صفة دا خالص دروغ دی. بعض وی جواز ورکړی د تعذیب د غیر الحی لره چې ژوندی نه اسی جسد لره اسی جسد لره عذاب څه معنا 118 خیالي کې راغلی. تکمیل کی گران کتاب خیالی دی ها دا تکمیل نا منطقین وایم سخت نو بس اسیم سختی نورم پسې سخت شي. دا چې په اسانه جبه کې وي نو بیا کار سره مولا صاحب برابر دی. خدای چرته موږ ته موقع پکې راغله زما ورته ډېر لکېږي چې دا یو کال سړی پړاو کې ډېر نه وي خیر دی یو کال بیا ریکارډون خپله راشي که نه ریکارډ چې اسانې سړی طالبانو ته وایي چې پې پوه شي. دا منطق موږ په پښتو کې طالبانو ته وایي د قرآن شریف کې دا قضیې ورته وچېړو حدیثو کې ورته وچېړو نو څه مقصد او مطلب ترې څه کې ملا صاحبه راوالي. 54 درسونه پې زموږ شته دی هم په دې خیالي باندې 54 درسونه
کوم ځای پورې چې ویل شي هغه ځای پورې مې ویلې هغه د ریاض الاسلام قاري صاحب سره به وي غالبا. دریم دغه صرف روح ته دا عذاب دی جسد ته نشته. دا ری د ابن حزم ظاهري ده، د ابن میسره ده. دا هم غلطه ده. څلورم دا دی چې کوم پکې صحیح قول دی د هغې فیصله به اخره کې کومه. څلورم قول دا دی چې دواړو ته عذاب دی، روح او جسد دواړو ته عذاب او ثواب دی، لیکن د دې بدن نه دا عنصري بدن نه دی مراد، بلکې بدني مثالي تینا مراد دی. دا د بعضې صوفیه کرام ورېده بدني مثالي به ورته بل پیدا کړي، په هغې کې به ورته دا روح دغه کې دا واچوي او بدني مثالي شته. ګوره د خضر علیه السلام دا ملاقات چې کوم کېږي دا په بدني مثالي کې کېږي. خضر علیه السلام یې ولیدو، چا لیدلی بزرګان اولیاء الله. دا خبره الوسي لیکلې ده په روح المعانی کې 15 جلد 326 صفحه کې. د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام خواله چې ورغلی و هغه ته مستحضر شوی و، ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. دغه ځای کې ډېر لوی تحقیقات دي، خو یو قول برهان دا دی چې مثل له یعقوب علیه السلام ته داسې متصور دغه شو، متشکل شو. یا بنی لا تفعل. نو دا کم یو دی صاحب علیه رحمت جسدی مثالی سره حافظ ابن کثیر په 2 جلد 474 کې ویلي. شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه په دې کې د عالم مثال د پاره مستقل باب منعقد کړی دی. حجت الله البالغه ډېر ښکلی کتاب دی. موږ یو پیره طالبان ته ویلي ریکارډینګ یې کړی په طالبانو کې مرضون دی چې دی مولا صاحب یو ښه مرض به ورته موږ وایي، ښایسته ښکلی مرض پکې دی چې موږ ورته وایي تاسو دې مکتبو والا له ورکوئ چې دا ریکارډ بې پروت وي، هغه هغې د ځان سره وساتي، بیا د هغې نه بله ورځ ختم شوی وي، بس ته لاړ شي هباء منثوره شي. نو ښه نه ده چې خلک دې پیدې وایي. فکر کې د دې په التکشف کې حضرت تانوي صاحب په 55 صفحه کې لیکلي دي، وایي د جسدي مثالي سره عنصري ملګری دی. ځکه د هغه د دې صوفیانو دا خبره برابره کړې ده. التکشف 55 صفحه تکشف د حضرت تانوي صاحب پیدا کوي. وګورئ تاسو د تصوف والا سبقونه نه ګورئ بل منیر شي بیا د یو بندین زمونږ کابرین تصوف باندې نه دي چلیدي، هغه ټول صوفیه کرامو. پنځم نمبر چې دی مذهب دا دی چې د بدن د نصف اعلی کې روح واچولی شي او د بدن د لاندې نیمه حصه د روح نه محروموي، نو د نیم او روح دې ته عذاب دی، د نیم بدن ته نشته. عذاب سره دا ثواب او راحت مراد دی. شپږم دا دی چې دا جسد که محفوظ او موجود نو بیا دواړو ته عذاب دی، او که د چا جسد دا دغه شوی دی دا سوځېدلی دی وغیره نو بیا صرف روح ته عذاب دی. دا د مشهور صوفي امام عبدالله ابن اسعد الیمنی الشافعي متوفا 755 دا د هغه دی. او دا بل مذهب چې پنځم مې ویلې د دې قایل معلوم نه دی، حافظ ابن حجر وایي و یو مذهب دی چلیږي. شپږم چې جسد محفوظ و بیا دواړو ته دی، که نه نو بیا صرف روح ته دی. دا د امام عبدالله ابن اسعد الیمنی دی. اووم دا دی چې سوال او جواب په ټیم کې خدا روح بدن ته کلیتا راشي، او سوال او جواب نه بعد بیا دی بدن ته عذاب نشته دی، یا روح ته دی عذاب دی په سجین کې، یا روح ته ثواب دی په علین کې. دا د بعض عالمانو ریده، د بعضو مسلک دی. عمدة القاری مولا وی دا د بعضو مسلک دی، حافظ ابن حجر هم وی د بعضو دی. اتم مذهب او مسلک دا دی چې دا عذاب او ثواب روح او جسد دواړو ته دی، دواړو ته. بعضی وی چې دا روح مکمل داخلیږي دی بدن ته، او بعضی وی صرف پر وزر ور باندې کیږي چې دې ته اشراف وی. اشراف نوع من الحیات، یو نوع د حیات دی مړی ته راشي. او دا مسلک د جمهور اهل سنت والجماعت او زمونږ د کابرینو د دیوبند دی.
اول معذب في القبر كحي بقدر ما يتألم به وهو اقرب الى الحق جامع الرموز لیکلي دویم جلد 292 میں نو ګوره زمونږ مسلک سره وته چې دی روح او جسد دوانو ته ثواب او دوانو ته څه دی مولا صاحب عذاب دی او د دې روح چې کوم دی د دې بدن سره تعلق دی بدن پې داسې ژوندی دی چې هغه عذاب درد یا د ثواب مزه دا څکې شي دلائل په عذاب القبر باندې ډېرې دي خاص دا دي ټول احادیث خو په دومره ډېر راغلي په خپله بیا اوس واورئ او قرآن شریف کې راغلي دي اغرقوا فادخلوا نارا دا فرعونین چې کله غرق کړی شو نو په ادخلو کې پا د تعقیب مع الوصل د فورا جانم ته داخل شو فورا اور ته ان جانم معنی سره فورا نار ته داخل شو د نار نه مراد برزخی نار دی ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت دق زینهم ثابت ایک دی او یو دا آیات دے سیب علیہ رحمتا وحاق بآل فرعون ورپسی اشد عذاب راغلے النار یعرضون علیہا غدوا وغشیا سباو بیگاینا میش پدیو بانی نار پیش کیگی ویوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب نگوره دا قیمت دور دی نرست عذاب غیبی ذکر کرے دا غی نمخ کی دا غی که غدوا وعشیا دا ویره دا دی نظام سرد شولا مولا صحیح معلوم شولا چه عذاب دی دیو تا دا مخ کی نا دا غلی داشتا دی اللکا دل تصرف پس یو بل مبحث واورا چه دا عذاب القبر نما کم خلق نجات مندکی دارتا معلوم دی دا ټول تاسو په شرقایت کې تاسو تماوی دي هغه کې درس کې مشته دي شرح کې هم راشي ودلته خیر او عذاب القبر نه نجات والا کسان کم دي د جمعې په شپه یا په ورځ چې څوک ځنکدن وکړي په دې کې ډېر احادیث مبارکه راغلي دي د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنهما والا روایت سند د حسن درجې دی پس هغه ورله وایه ها قابل حجت دی دویم چاته به عذاب نه مرابط فی سبیل الله تا ترمذی راواړه 1621 نمبر روایت دی دریم شهید تبا عذاب القبر نه ترمذی واړه 1663 نمبر روایت دی څلورم چې سورۃ ملک تبارک الذی څوک ارش پوي هغه ته باندې ترمذی واړه 2890 نمبر روایت دی ها او اثبات عذاب القبر د بیهقی واړه 99 نمبر صفحه کې راغلی دي او بل مبتون ته باندې چې په خېټه باندې مړ مولا صاحب یو ویلی ورکه په خېټه مړو ما پروا نه کوي په قبر راته غټ ټولي کوي چې ناندان شهید ناندان شهید نو که ناندان شهید شولې نو بیا دا په خېټه باندې مړ دي ته نه چې تر ډېره ډوډۍ خورې مړ شي خېټه د چا خراب شي باطني دننه دا اندروني دغه د چا خراب وي او د دې نه مرګ رالی ګردې مردې وغیره دا ټول پکې راځي ها من یقتله بطنه فلن يعذب في قبره او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نسائی نقل کړی دی 2052 نمبر روایت ته سندی صحیح دی د خېټې مړ کې دا مسله شته دی هم ځینې چا خېټه خراب شي مړ شي دا شپږم چې دی د جمعې په شپه باندې د ماښام د مون نه بعد چې څوک 2 رکعاته کوي او په ار رکعت کې د فاتحې نه بعد 15 کرته سورۃ زلزال وای اذا زلزلت الارض زلزالا دی کې حدیث راغلی دی الترغیب لقوام السنه دی کتاب کې 946 نمبر حدیث وګورئ دا پې راغلی حافظ ابن حجر په امالی کې وای دا روایت ضعیف دی فیض القدیر د مناوی وای په شپږم جلد 168 کې چې دا روایت ضعیف دی خو لیکن په فضایل کې په عمل کوي شي وم نمبر مرض الموت یو سره صاحب فراش په بستر کې پریودي بیمار دی بل ورځ مړ شو نو په دې بیماری کې دا ګناهونه اورجېدل نو دته به هم چې کوم دی دغه نه وي دا په دې باندې حدیث په ابن ماجه کې راغلی دی 1615 نمبر روایت دی او په مسند د ابو یعلا الموصلی کې راغلی دی 6145 نمبر روایت دی خو ضعیف دی دا یاد ساته او بل چې دی نو اتم په مرض الموت کې چې څوک سورۃ اخلاص لولي نو یو حدیث ته معجم الافسد د طبرانی راوړی دی 5785 نمبر دی
د باندې به عذاب القبر نه او بل هلکه بل کم یو دی نهم چې څوک هره شپه الف لام میم تنزیل سجیده لولي په ده باندې به هم عذاب القبر نه حدیث راغلی په کنز العمال کې 2684 نه شو او لسم چې کوم مسلمان د یو ولی الله په جوار کې دفن شو نو دا هغه یو ولی د وجې نه دی نور خلکو ته بیا عذاب نه بیا د ولی خپلې مرتبې دي د بعضې سره 2 قبرونه د بعضې سره 3 داسې پسیزه د بعضو سره ډېر د یو حاجي صاحب سره هم خاصه قبرونو باندې عذاب نه راشي شاه عبدالقادر محدث دهلوي شاه عبدالرحمن گنج مراد آبادي رحمهم الله کیسې اوږده ده ټوله نه شمه کولی په دواړو یو بل ته وصیت کړی چې هر یو مخکې مړ شو نو کفن دفن جنازه او غسل دا به یو بل دغه ورکوو دا د قرآن والا ملا مړ شو نو دور له چې کوم دی بیا دی بل مولي صاحب لره غسل او دفن وکړو په دهلي په مقبره کې کېښوستو نو وایي د کشف په ذریعه باندې ما ته قبرستان کولاو شو 4 چاپیره په 1400 کیلومتره کې چې کم مړو ته عذاب القبر د دې بزرګ مولانا د برکت ته عذاب اوچت شو نو صاحب علیه رحمت دا د نیکانو سره جوار شو بل چې د عذاب القبر د دې دپاره اسباب دي عذاب القبر دپاره کوم سببونه دي تلاش کوه ډېر به روزي خو جو 15 ته زه ویم دې مونځ کې ناراستي 15 طریقو سره درته عذاب ورکي عذاب القبر هم په هغې کې راغلی بل چې کوم دی عذاب القبر د څه د وجې نه د غیبت د وجې نه دریم عذاب القبر د څه د وجې نه د چغلۍ د وجې نه څلورم عذاب القبر د څه د وجې نه د بولو نه د ځان د نه ساتلو د وجې نه دا 2 3 4 دا اثبات عذاب القبر د بیهقي 262 نمبر روایت وګوره په هغې کې نه راغلی او 5 نمبر وی یو سړي ته په قبر کې عذاب ملاوېدو حدیث دی ښه مصنف د عبدالرزاق راوړی دی دریم جلد 394 او 1850 نمبر روایت دی رسول الله مبارک فرمایي چې د دې مړي د دې ملایکو نه تپوس وکړو چې تاسو ما له عذاب القبر دا عذاب په څه راکوئ وجې څه ده ویل تا ته یو مسلمان فریاد کړی و تا ول فریاد رسی نه ورکړی او ته پې قادر ور چا ته فریاد وکړو چې دا غوټه را سویسه نو سویسه پیسې را سره نشته ته حاجت پوره کوې شي له پورې کا قرض راله راکه ستا د وس مطابق دی ولا دغې کا بل څه قسمه تکلیف دی نو هغه تکلیف پکې نه پکار دی چې دغه وشي ځینې ټیم کې فریاد رسي دا فرض وي او چې یو کس دغه کې دا وکړي نو به د ټولو خلکو غاړه څه شوله ملا صاحب آزاد لکه یو سړی د اکسیډنټ یې په سکوټر باندې وکړو او پروت دی په سړک باندې هېچ چا هم روچت نه کړو دا ټول مجرمان او که کومو کسانو روچت کو ویوړو هسپتال ته نو د ټولو غاړه څه شولې ملا صاحب آزاد شوله غټ اجر دغه کدا نو دا څلور 15 خبرې مې ته څه ویلې ملا صاحبه عذاب القبر دغه کې دا سبب جوړیږي د چا دپاره د عذاب القبر دپاره الله هم دې تې بچ وساتي فکر دی خو هلکه دا ثواب القبر خو مشته دی چې ته عذاب القبر یادې د یو کلي نه څه کسان رالو ما ته ویل چې مولید صاحب زموږ سره دا ستاسو شاګرد ویل امام دی ټول عمر به د دوزخ خبرې کوي ټول عمر به د دوزخ ته ورته لږ ووایه چې لږ پکې جنت هم ووایه د یېرې ویل مړه کړو فکر دی راغی ما زه به ورته ووایم لږ به ته جنت بس هم دا څه دی عذاب ټول محدثین وایي باب اثبات عذاب القبر دا ثواب القبر پکې ولې نه وایي نو د دې وجه دا د مولي صاحب چې عذاب ډېر دی د ثواب ګوره اول کفار ډېر سیوا دي هغوی ته خو عذاب القبر دی بیا مسلمانان د هغې نه کم دي بیا په دې مسلمانانو کې هم دا کار دی چې دې کې اکثرینو ته عذاب القبر دی او کم د عذاب القبر نه څه دي ملا صاحب
نو عذاب القبر چون کې ډیر سیوا دی، ثواب القبر پکې ډیر کم دی، نو د وجه دقې نه ټول خلک عنوان لګدي څه مولا صاحبه عذاب القبر. عن البراء بن عازب رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، دا دوانه پلار او زی دوانه صحابه دي رضی الله تعالی عنهما، انصاری صحابه دي. دا براء بن عازب پنځل غزوات کې براء رضی الله تعالی عنہ شرکت کړی دی، په 2 هجری کې وفات دی. 305 احادیث د دې مبارک نه را نقل دي. قال المسلم مسلمان اذا سئل في القبر، او گواہی ورکوي د دې خبرې چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وذلك قول تعالی يثبت الله الذين ثابت الله ایمان لري په قول ثابت باندې په حیات دنیا په ژوند دنیاوي کې او په آخرت په آخرت کې چې عذاب القبر دی. وفي روایت النبي اسلام قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، نازل شوی دی په عذاب القبر کې. يقال له من ربك، رب دي سوک، رب دي سوک، فيقول ربي الله ونبي محمد. درې تپوسونه کی خو کله حدیث کې یو راشي، کله به دوه راشي، کله به درې راشي، فکر دی راغلی نو تنسیس علی شی نه پیدا ما ادا نه کوي. دې اصل کې روایت بالمعنا وای، روایت اگر چې بعض علما دا وای چې دا تعدد په اعتبار د اشخاص سره دی، د چانه یو تپوس کیږي یو، او د چانه به څو تپوسونه کیږي مولا صاحبه، 2 تپوس، او د چانه به 3 تپوسونه کیږي. او دته دا خبر ډیره اوږده کیږي. ثمانیه یسألون فی قبورهم، شرقایت کې مونږ ویلي دي چې د څه داسې کسان شته چې د هغې نه بالکل تپوس هم نشته. وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان العبد بشک عبد اذا وضع کله چې کېښودل شي په قبر کې او راوږدي د نه اصحابه ملګري ده، انه بشک دی لا يسمع او قران عالم کشار د خود دیو اتاه راشدة ملکان، 2 ملائکه فيقعدانه راكين ويدلرا فيقولان ورتوي ما كنت تقول في هذا الرجل، اشاره محمد صلى الله عليه وسلم تا. نو بعض وی چې دا منځ کې دا ازمکه به خدای دغه کې رسول الله مبارک بداوینی، او بعض وی پیغمبر اسلام به ته داسې ښکاره کی، بعض وی تصویر به ته دغه کې دا وخی. مخکې به په دې باندې اعتراض کولو کفارو کوتکانو سره اعتراض بیرته په جب کې کېښود. اعتراض بیا دا کوي چې دا څنګه د په یو ټیم کې دومره مړي دفن کېږي، دې ټولو ته څنګه محمد صلی الله علیه وسلم حاضر شو چې کله دیو ټي بي ساس کو، ټي بي ساس کو، ټي بي پیژنې نو ټي بي کې بیا یا لکه دا قصه ورته څه شوله مناسب واضحه شوله چې هر سړی په خپل کور کې اینی فلا اشکاله فکر دی دا د ګرز باندې دی خبره کړې وه چې داسې ګرز به چې دا ثقلین به نشي اوچتولی، وایي دا خو به سمه سلامته صوبی نونه به غټي، نو په څه چې دا ټولې صوبه اوچته کړې، دا ټول جومات اوچت کوو، په دې باندې دغه وې دا میږې وې، نو کېدای شي یو ګوټ ته میږې پکې بچ، نو په یو ورکوټي انسان باندې دونه غوټ دغه ورته اوچتې دونه ګرز په هغې وې دا څه پیدا کوي، دونه څټکې وله پکار دي چې د هغه د بدن مطابق دا خندا بیا کوله په دې حدیث مبارکه ورپسې والعیاذ بالله. فکر دې راغلی نو هغې کې خو ګوره د هغه ټیم سره علماو دا جواب ورکړی و چې د آخرت امور موږ نه پیژنو، بس موږ په ایمان دی. څنګه چې د مور په خېټه کې دې ماشوم ته وایي چې بار دنیا ده، وایي د دې نه م غټه سیلاب راغلی و سینځخه، په سیلاب کې را روان چې ته یو کویا و ګړز هغې ته ورغورځېدلې وه، نو کویا کې دننه بله تروری وه، سینځخه تروری ویلې خبره یې که نه بهر خو ویل لویه دنیا ده، هغه په دې اوبو کې چې راتاو شول دومره به یي غټه ده، داسې ده چې ډېره راتاو شول دومره به یي ډېره غټه ده، هغه د دې کویا دې غاړې غاړې ته راتاو شوی دومره به یي ویل د دې نه م ویل ډېره غټه ده، ویل یقین مې نه شي خبره باندې پوه شول، یقین مې نه شي. ګوره دغه معاملې بدلې دي. یو جواب بیا دا ورکړو چې د کافر یو داړه به د احد د غروم نه وي، فما ظنک بجسده، هغې له داسې ګرز بیا په کار دی که نه دی چې سلامته صوبی، چې سلامته صوبی که نه، ځکه چې غاښ یې دونه غټ دی نو دونه غاښ په دې څټکو باندې خو نه ماتېږي که نه. لیکن چې کله هغې صاحب علیه رحمته سفر یې وکړلې سیندانان او مریخ ته لاړل، او وروره یو پیالې خاورې راوړله او نیش به راوړلې،
نیشوه راوړلې بیا اندازه ولګوله نو د هغه دی د لوږه یو پیاله خاوره د دنیا د خاورې د 50 ټنو سره وزن برابر بیا یقین رالی چې دا ټیک دا لکه ګرز به په داسې حجم کې وړوکی وي خو په وزن کې بیا ثقلان نشي اوچتولی په وزن کې بیا ثقلان نشي اوچتولی په خپلې خبره څه کړه ملا صاحبه تسلیم کړ ډېرې خبرې دي چې دا دي کفارو نه منلې هغې خبرې څه کړلې ملا صاحبه وی منلې خانر چې مؤمن دی فیقول اشهد انه دا بنده د الله دی رسول د الله دی فیقال انظر الى مخرج من النار قد ابدلك الله بمخرج من الجنه فيراهما ويبني دوان لرا جميعا وردل کې دار چې لا يسمع قرع نعالهم دا بقرع النعال اوري اکدراله اوس دا سمع الموتى تاسو منئ کې نه منئ نو سمع الموتى کې مولي صاحبام دا رشید احمد گنگوهی زمونږ د اکابرینو ډېر اوچت غړی رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا تپوس شوی چې دا سماع الموتى څنګه وی صحابه سے مختلف فیها مسئلہ نو بیا وی اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے دے دا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شوی دے وی دونوں طرف دلائل و اکابر ہیں ایسی اختلافی امر کا فیصلہ کون کر سکتا ہے امداد الفتاوی رشیدیہ 87 او امداد الفتاوی پنځم جلد 377 دغه راځي علامه کشمیری سے وی آیات کی چې کوم نفی راغلی دا غ نفی د اسماع دا وی نفی د اسماع کله په نفی د سماع دلالت کوي کده دې دا خبره تکشف کې فیض الباری کې دویم جلد 467 کې کړی د تکشف کې حضرت نبی صاحب هم کړی دا حافظ ابن کثیر مو چې سمانه خلاصه دا چې لکه د صحابه د زمانی نه مختلف فيها مسأله دار روانه ده په یو ځای کې چې کوم دی صفدر سرفراز خان سے رحمت الله تعالی رحمت واسعه هغه دوه مولینو ته ویل یو تل چې ستاسو مړی اوري او بل تل چې ستاسو یې غنا یو د سما یو ځای کې فیصله دا کړې وې لوک صبر وکړي چې مړ شو په خپله به ته پته ولګي که تاسو مړه شولې اورېدل هم کوئ چې خو سماعي موتا شته کوم نه شو کولی بس نشته مقصد دا دی څه پیدا ورباندې مرتبه نه ده نو په داسې مسله کې ولې چې کوم دی تاسو ځان له دغه کوئ دا دغه تېروئ ها والذي تحصل لنا من مجموع النصوص والله اعلم ان سماع الموتى ثابت في الجمله بالاحاديث الكثيره الصحيحه دا شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني وی فتح الملهم دویم جلد په 279 کې فکر دی مولا دغه دا ویلي دي صاحب علیه رحمت الله علی قاری چې امام صاحب چې کوم دی پکې توقف کړی توقف او فیض الباری کې انور شاه کشمیری سے وی ول حدیث فی سمع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر وبداز موږ دا کابرینو عبارات ها نو رازا منافق بسوي والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما بويل اغه چې وي خلق فيقال له لا دريت ولا تليت دا پس کې لا تلوت دي کنه خدای لا دريت د وجنه لا تليت لستريش لا دريت ولا تليت التقليد ثابت درایت دي ته چې په خپل په مسله باندې پويږي تليت دي ته چې بل پويه پستا اقتداء او هغه پسې اتباع او تقلید کوي نه په خپل پیری نه د بل پوهه دي منل کړی دي ويضرب بمطارق وبوهل شي په پلکونو من حديد ضربه يوداس وهل چې اواز چغه به وکي چغه اوري باغی لره هغه چې کوم نجید غیر د ثقلین نه ثقلین پیژني انسانانو پیریان ته ولې ثقلین وي په دې باندې د دې مکلف والی ثقل دغه دا پروت وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذاكم بشكير تاسن اذا مات اورد في شي غمان ما قد داغ بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه نداب اهل الجنه في شي او كذا اهل النار نه اهل النار ويقال هذا مقعدك ترديف رجلا فت کی تعالی الله تعالی الیه دیتا يوم القيامه وعن عائشه رضي الله تعالی عنها ان يهوديه يهودنا داخل شو عليها ذي خاطا فذكرت ذكرك عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر خدای پاک دې عذاب القبر نه بچا وساته ته پوښتنه کوي عائشہ صدیقہ رسول الله سلام نه من عن عذاب القبر
چې دا ته خو یهودني دا ویلي ویل او نعم عذاب القبر حق. قالت عائشه فما رأيت من في اسلم بعد پس ته دینه چې مونږ کړی یو مونږ مگر پناه نیولې په الله پورې د عذاب القبر. دې کډیران الکه د مسلم شریف روایت او مسند احمد کې روایت راغلی دی. مسند احمد کې چې کوم دی چې شپږم جلد او 9 صفحه ده چې عائشې صدیقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې دقه یهودني عذاب القبر یاداو. نو رسول الله فرمایل کذبت یهود لا عذاب دون یوم القیامه. دروغ وای دا یهود نشته عذاب دی خوا د ورځې د قیامت نه. اوس بس کې جواب دا دی چې هغه محمول دی په کوم وخت کې په هغه ټیم باندې چې لا واحد عذاب القبر نه وراغلی او دا روایت محمول دی په هغې باندې چې دو بیا د عذاب القبر وحی راغلی وه. فکر دی راغلی دلیل پې موږ سره دا دی مولوي صاحبه چې مسند احمد کې چې دا کم ځای دی واړه او دا پاڼه واړه وه وګوره چې پاڼه واړه یې وبګورې په هغې کې راغلي دي فلبثنا لیالي څو شپې موږ تېرې کړلې د څو شپو نه بعد ثم قال وسلم هل شعرتي عائشې تا ته پته ولګېده انه اوحي الی ما ته وحي وشوله انکم تفتنون في القبور. قالت عائشة فسمعت رسول الله يستعيذ من عذاب القبر. دې پیښولې مولا صاحبه ورکه څو دې ته د مسند احمد روایت راوایي کذبت یهود لا عذاب دون یوم القیامه. نه بیا به اوس څه کې ته به دا پاڼه پسې راواړوه. نو ګوره دا روایت دا دلته چې کوم راغلی دی نو دا دغه څو شپو وروسته روایت دی او لا عذاب دون یوم القیامه دا د هغه اولې شپې والا روایت دی چې مونږ ته پوسټ عایشې صدیقې وکړو. ها نو دا دغه شو امام نو دا مسله پکې دغه شی دا راغلی. راځه اوس عذاب القبر نه پناه تاسو نیسئ څنګه چې پیغمبر نیولې دا نن نه بعد. ها وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بيوباك بني نجار على بغلة له ونحن معه ناصف حادث به دي سرکشي وکړه په کان حادث دي طریقې چې غساروي خپل ورانه و اواز ووري تر پکې و فقادت قریب او چې پیغمبر خدای ورزولې وي مکه ناصف قبرونه او شپږ دانې یا 15 دانې دراوي شکل. فقال من يعرف اصحاب هذه القبور څوک دي چې پیژنې خاوندان دي قبرونه. قال رجل انا. قال متى مات دا کلم قال في الشرك. فقال ان هذه الامه تفتلى دا به مبتلا کولی شي په خپل قبور کې فلولا که چې تداین نه وي چې تاسو بیا نه دفن کوئ مړو لره لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم چې تاسو ته اورولې وي من عذاب القبر الذي اسمع منه جزيتي اورم في اسلام عذاب القبر اوريدو خلق بناو. ثم قال علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار. نعوذ بالله من عذاب النار. قال صحابي نعوذ بالله من عذاب النار. تعوذ بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. قال صحابه ويل نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صحابه قالوا ويل نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما دا دواز ما ډیر خو دی اخیر زمانه څخه خالي نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فکر دراله عمرې کې چې زومن په طواف کې امداد واړې راویل نعوذ او الله پاک را لړکه اچولې و نو اوس باغی باندې خوشاله چې ځان سمې مستازان په دې صغیر جمع کې راوړل او د مرګ پورې چې څوم د شاګردان پیدا کېږي دا به مې د ځان سره په دې صیغه کې راوړل. نو تاسو لا نوې سبق لراغلي چې دواګانو کې څوې ملاسه شامل وي. دا په طواف کې ما زیاته دعا بدا کړ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما او واقع تقولي سي فتن سړی په ځان پویم نه وي څه شي دي. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. قال صحابه ویل چې نعوذ بالله من فتنة الدجال. هدايه راکې صاحبان صلی الله تعالی علیه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك ونستعينك على ذاتك